مولانا مودودي رحمت الله علیه تفهیم القرآن کې لیکلي دي چې دا قوم دی نمرود دا ډېر داسې قوم و په دنیا پرستۍ کې دا انتها ته رسېدلي او د دوی د تمامې دنیا سره تجارتي کاروبار او د دوی هر یو شي دپاره په هغه زمانه کې د سازولو هغه فیکټریانې وي او د بوتانو فیکټریان هم د دوی بوتان به پکې تیارېدل هغه خرڅول او بیا مولانا وایي دا درې قسمه دا درې طبقې خلکو یو اعلی ترین طبقه وه په دې کې بله متوسطه وه او بله ادنا د عوامو کالانعام دا نو دا کالانعام ورته ځکه وایم چې فیصلې د انعامو په شان کوي ځکه کل انعام دي د څاروو په شان دي څارو چې چا کم خواروان که پیزوانې پکې اچولی دی بس هلته ځي ځان له څه اختیار یې نشته ځان له څه فکر او سوچ یې نشته د دې وجې نه د خدای په قهر و غضب اخته دی دا قوم د بدامنۍ سره مخامخ دی د ګرانۍ سره مخامخ دی د ظلمونو د بېانصافۍ سره مخامخ دی دا قوم خو ځان نه خلاصوي دی نه کله یوه چهره را مخکې کوي چې دې کې به خلاص شو هغه د هغه نه بدترینه ثابته شي بیا هغه لرې کي بله را مخکې کي هغه د هغې نه بدترین ثابت شي او دا 83 کاله چهرې بدلې کړې خو په دې نتیجه باندې دا عوام کله نعام پوه نه شو چې په چهرو بدلو کار نه کېږي په قانون بدلولو کار کېږي چې دا نظام چې انګریز نه پاتې شوی دا زوړ ډیران دا ختمول او د دې په ځای د الله نظام راوستل بیا زمونږ تمامه کامیابي وي دا دې حده پورې مولانا لیکلي دي چې دا اعلی طبقه چې وه د دې هر شی د دې ټول قوم نه بدلو او د دې یو ډېر لوی پوزیشن او په هغه اعلی طبقه کې د حضرت ابراهیم پلار هم شامل آزر هم پکې شامل او دې تفسیرونو کې ما لیدلي دي چې نمرود به سهار په تخت باندې کېناسته نو ابراهیم علیه السلام پلار به تاج راواخیسته او نمرود ته به یې په سر کېښوده دونه لوی سړی و په دغه مملکت کې او په دغه ځای کې او ابراهیم علیه السلام د داسې کور سره تعلق ساته چې هغه اعلی طبقه وه په دې قوم کې خو حق داسې شی دی چې دا د چا زړه ته ننوځي که نه اگر د دنیا پرې ترقۍ باندې او د دنیا په دې نعمتونو باندې بیا ګلی هم نه کوي دغه هر څه پرېښودل هر څه او حق یې الله په دماغو کې کېنو نو دا پلار به ویوله دا واړه واړه بوتان وکړي چې دا مازدیګر کې داسې پرې بازار کې خرڅوه نو ابراهیم علیه السلام به ویل چغې والې کې دا د شینا دی چې نه چاته خیر رسولی شي او شر رسولی شي او په مازدیګر کې به بیا راوړل یو نیرو اوبه وي وایي په هغې کې به داسې ورګوبه کول چې څکئ که نه څکئ که نه یعنی ذاتی طور پیغمبران علیهم السلام د هغې په ذهن کې د شرک کرک اچولي نو کشکش هلک دی او دا ذهن کې ول الله دا کرک اچولی ده دا اوس لوی لوی خلک دی او د شرک حمایت کوي د بېدینۍ حمایت کوي د کفر حمایت کوي او ځان یې لویه قرقوره سازه کړي او لوی شکل و شباهت یې یو ډېر لوی عالم ساز کړی او پکې د شرک حمایت کوي د بېدینۍ حمایت کوي د بدعاتو او د رسوماتو حمایت کوي ابراهیم علیه السلام دې هر څه الله ته ورکړه او ابراهیم علیه السلام پلار ته ویل چې انی ذاهب الی ربي به زه خپل رب طرف ته ځم هغه ځای ته ځم چې زما رب ماته ویلي دي نر په